مور پلار نافرمانی مکوا د مور پلار نافرمانی مکوا دنیا کې هغه هستی چې کله الله ذوالجلال قرآن کې خپل حق ذکر کوي ورسره چې کوم د مور پلار حق ذکر کوي هغه عظیم هستی چې نبی علیہ السلام فرمای حدیث ته چې د مور پلار مخته د محبت په نظر د شفقت په نظر باندې کتل نبی علیہ السلام فرمای یو بچه د خپل مور پلار مخته وګوري نبی علیہ السلام فرمای د قبول شوی حج ثواب ته ملاو شو یو صحابي تپوس کوي د الله پیغمبره کزه بار بار د مور پلار مخته ګورم نبی علیہ السلام ورته فرمایل بار بار به الله تعالی د حج ثواب څخه نه درکړي د مور پلار مقام سره مونږ او تاسو خفقیږو بنا د مور پلار احترام چې کوم دی ختم شوی دی د مور پلار هغه عظمت د مور پلار هغه احترام چې کله عبدالرحمن صفوری رحمت الله علیه یو محدث دی و یو ورځ کور ته رالمه مور مې چې کوم دی په صحن کې هغه تشریف فرماله و چې کله رالمه د مور د قدمونه مې ولیدل وی حدیث مبارک را یاد شو نبی علیہ السلام فرمای د مور د قدمونو د لاندې جنت ته حدیث دی الجنت تحت اقدام الامهات وی دا حدیث را یاد شو وی ما وی چې راشه نن د حدیث په ظاهر باندې عمل وکړه وی مور مې راسي کټ کې چې کوم دی تشریف فرماوه وی دا خپل ګیره مې راوسته لوی محدث دی وی دا خپل ګیره مې راوغستله د مور دا قدمونه مې چې کوم دی پې پاک کړه وی دې کې مې مور را پاسېدله وی ما ته وی چې عبدالرحمن څه کې وی ما ورته وی چې نن وی ما ته وی چې دا خو د نبي علیہ السلام سنت دی وی ما ورته چې هغه پیغمبر فرمایي چې د کوم سنت تذکره تا وکړله هغه فرمایي د مور د قدمونو د لاندې جنت دی وی شپه تیره شوله سحر مدرسې ته روان یم چې کله د مدرسې په ور ننوتم یو طالب امراضي حضرت بیګم په خوب کې لیدلی بل طالب امراضي حضرت بیګم په خوب کې لیدلی څه خوب هم لیدلی وی حضرت بیګا تاسو یو شینکی باغ کې چې کوم دی د جنت یو باغ کې ناست یې د دې ګیرې نم چې کوم دی د ملغلرو غوندې برېښنا پړقا راخېږي وی ما ورته وی چې نور عمل مې نه دی کړی خو صرف دا یو عمل مې کړی دی چې بیګا مې په خپله ګیره باندې د مور قدمونه جارو کړي بیګا مې په خپله ګیره باندې د مور خپې او قدمونه چې کوم دی صفا کړي دي د مور عظمت او مقام سره اوس یو سړی د مور پلار نافرمانی کوي وختي مې کتاب کته نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما دی یو زنانه رالاله د الله پیغمبر زما د خاون علقمه زلکدن دی سای چې کوم دی په خطو ده د الله پیغمبره کلمه نه وي نبی علیہ السلام درې صحابه مقرر کړو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ حضرت صہیب رضی الله تعالی عنہ او حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ درې صحابه مقرر کړل لارشي د علقمه زلکدن دی هغه ته چې کوم دی د کلمې تلقین کوي درې صحابه لارو لګ لحظه بعد خبر راغی د الله پیغمبر کلمه نشي ویلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فکرمن شو وی تاسو تاسو کو والدین ژوندۍ دا الله پیغمبر پلار وفات ته مور ژوندۍ دا خبر ورنه یوسي که هغه دل تراتلی شي خورا دي شي کنه شي زبل او شمه مور ته خبر لاره نبی علیہ السلام دی غواړي وی زما مور او پلار د په نبی علیہ السلام قربان شي زبه چې کوم دی د نبی علیہ السلام دربار ته زما چې کله رااله امسای راوغستله د نبی علیہ السلام دربار تراله نبی علیہ السلام ورته تا ته پته ده د بچی د زنکدن د کلمه نه وای دا راته وایا چې د بچی معاملې له تاسو سره شوه سو عظیم واقعه ده کتاب الکبائر امام زهبی رحمت الله علیه ذکر کړی دا امر ورته د الله پیغمبر کثیر صدقه زما دی بچی ډېر صدقې کولی نبی علیہ السلام ورته فرمای تا نه تاسو کوم معاملې تاسو سره صدا وای د الله پیغمبر کثیر الصلاه بچی به د فرض منځ نه علاوه نفل منظم ډیر کو نبی علیہ السلام ورته فرمای تاسو سره معاملې دا د الله پیغمبر کثیر الصوم د فرض منځ نه علاوه د فرض روزو نه علاوه زما دی بچی به نفلی روزې نیولې نبی علیہ السلام ورته فرمایل تاسو سره معاملې سوا صدقه به دومره کوله د الله پیغمبره په بوجو دینار او درهم به راوړو
حساب به نه کو په خلکو به تقسیمولي نبی علیہ السلام ورته فرمای تا سره سم معاملې ده هغه زنانه ورته د الله پیغمبر عزت خفای نبی علیہ السلام فرمایل ته خفای ستا خفغان نن القمه چې کوم د فرض منز هغه چې کوم د هغه په جبه باندې کلمه راتک ستا د خفغان د وجه نه چې کوم د هغه په جبه کلمه ناراضي نبی علیہ السلام حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل بلال لال شو ډیر خشاک را جمع کا زعل قمل چې کوم د سزا ورکوما زعل قمل سزم یو تدبیر اختیاري نبی علیہ السلام په تمام دنیا کې تمام انسانیت نو خوخيار شخصیت دا نبی علیہ السلام وس د مور د زړه د خبره ته چې کوم دراړي چې د خپل بچی ته معافي وکي هغه زنانه ورته د الله پیغمبر په خشاک باندې سکی په لربو سکی کې القمه سزم وسنه چې تو ورته بخنه نکې او ته خفای القمه چې کوم د زکه دنیا کې سيزما وینه د الله پیغمبره ما خپل بچي چې کوم دې معاف کړي د زور ته بخنه کوم خدا را ته وایا سچل وې کوله ته خپوي وې د الله پیغمبره یو طرف ته خزوا بل طرف ته مور وا د خزه دا طرف د خزه دا توله لګه په ما باندې چته کړي وا خزنه چې کوم دې قدر او احترام د هغه ډیر کو زما به قدر او احترام هغه چې کوم دې نه کو نبی له صلوات و سلام دغه تدبیر چې کله اختیار کو و د الله پیغمبر ما بخلې دي زما ورته بخانه را نبی له سلام صحابه له الله شي چې کله الله له صحابه له الله پیغمبر کلمې ویل او وفات شو د مور پلار نو حدیث مبارک کې حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمای د مور پلار نافرمانی کول انسان ګره داسې حالت ته رسي چې مور ته خفره او جبه باندې چې کوم دې کلمه ناراضي چې مور ته ناراضه ده جبه باندې چې کوم دې کلمه ناراضي نو چې اوس د دې دور بچي چې کوم دی را پاسي مور ته کنزل کوي سمو خیال دی د دې دور بچي را پاسي او مور باندې گزار کوي ورن په درنه کې یو عالم بیان وکړو من په داسې جرګو کې وایي کې راستو چې پلار اوجل چې بچي په ما باندې گزار کړی دی پلار اوجل په سپینه ګیره باندې چې بچي زماره په مخ باندې چې کوم دې سپیړې وستلي دا واقعیا ماته چې کوم دی یو مشر راغی او ماته په جړا شو او دغه الفاظ کې راپیل چې بچي مې خبره نه مني او ماته جواب چې کوم دی راګرځي او وی جړل په خبره بقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا اله الا الله وحده لا شريك له احدا صمدا لم يلد ولم يولد